پرون زما عالم زما اسناو د ټولو پیغمبرانو وارث د حضور علیہ السلام حدیث وی او داغه په مخ کې داغه شاگردان ټوټې ټوټې شو او خلق بنه کې مولا ګوره خلی ته به لګام واچي سونه به ته زوړندې او څوک څوک به زوړندې دا خو اویا زره فرعون ماشومان د مور په غېږه کې ذبح کړل نو د فرعون آخر انجام څه شو نمرود وکړه انجام یې څه شو 90,000 علما هغه انګلستان نه چې راغلی و په 1601 کې د 1857 پورې 18,000 لوی لوی علما ختم شو لیکن قرآن ختم شو جواب راکوي مدرسې ختم شوې عالمان ختم شو الله وی دا به چلیږي دا نظام داسې خو مسلمانه ځان ته شو سوچ وکړه چې ته د چا په ډله کې ولاړې اسې نه چې ته په تهجدو غاوېرې په اشراقو غاوېرې د دین په یو شعبې په خدمت غاوېرې ته د چا سره قلبي محبت ساتې ستا ډله څه ده ستا لیډر څوک دی ستاسو دې بچو ویلی دي سوره هود راواړوئ الله د فرعون واقعه بیانوي فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشید یقدم قومه یوم القیامة فاوردهم النار بئس ورد المورود الله وی وګورئ د شعیب علیہ السلام د واقعې نه پس د فرعون واقعه بیانوي موسی علیہ السلام دعوت د توحید چلی لیکن فرعونیانو لیڈر فرعون ځان له جوړ کړ نن زه تهجد خو کوم اشراق و پوری جماعت کې ناستم سورت یاسین هم ویم لیکن جلسه کې چا سره ولاړ اوټ می چاله ورکړی محبت می له چا سره دی ما به دا تهجد خلاص کی الله فرعون بارک وی یقدم قومه چا چې د فرعون سره رکنیت فارم ډک کړو الله وی قیامت کې به د هغه په اقتدا کې جهنم ته روان زه نه وایم ګورئ ستاسو کور کې به قرآن وي اوچتې کوي ویې ګورئ سوره هود د شعیب علیہ السلام د واقعې نه پس نن دا بچی د مسلمان بچی دی دا د مسلمانې لور د مسلمانې مور بچی دی دته پاکې جامې اچولي د ته مور سار خوشحاله وه نن زما د بچي قرآن ختم دی الله دې نه کي که دا بچی روغ لاړ نشي د دې مور او د دې پلار په زړه به کمې تڼاکاري ودرېږي څه وشو زما استا په فیسبوک عالم ته اوس هم کنزل کیږي اوس هم ته ماله پیغور راکې ته په مړو سیاست کې نو پته نه لګي چې ستا د ایمان معیار به صحیح زه په دې نه پوهېږم کم ملا چې تا ته کرپټ او غل ښکاري ولې پسې د جمعې مونځ ته ولاړې ولې پسې د اختر مونځ له راځې ولې په جنازه کې ولې په نکاح تړې دغلته زموږ دماغ بیا نه خلاصي دا یاد لرئ مسلمان زه نه وایم قرآن کلاو کوي وګورئ قرآن نن یهود د یهودو نصارا اوس نه دا د هغې وخت نه کله چې وحی نازله شوې ده او حضور علیه السلام مدینې منورې ته راغلی دی د هغوی دغه سازشونه اوسه پورې روان دي او دا به قیامت پورې من کله کله ذهن ته یو خبره راشي چې دا مولا په حقه دی دا د پیغمبر وارث دی دته ولې دا خبرې مله دی ولې شهید کیږي مونږ وایي دا خو د پیغمبر وارث دی چې د چا په مصله ولاړو هغه یهودیانو نه دي معاف کړي ذکریا علیه السلام وګورئ یحیی علیه السلام وګورئ ادریس علیه السلام وګورئ ټوټې ټوټې بدن باندې با داسې په منځ دوی کړی دی او یا زر او یا او 15 انبیاء کرام
دی یهودیانو په یو ورځ شهیدان کړي دي. تفاصیل وګورئ. لیکن نن پته نه لګي چې زه د چا دپاره الی کار یم، په کوم حیثیت زما ژوند تېرېږي. دا مدرسه زما خیرخوا ده، دا زما خیرخواهان خلک مال راکوي، دا مال عالم راکوي. نن دلته چې عطاالله مولي صاحب دلته مدرسه جوړه کړې، نو دا خیرخوا دی زما د دې بچي، دا زما هم خیرخوا دی، زما د دې بچي هم خیرخوا دی، زما د دې ښځې هم خیرخوا دی. ځکه دا ما نه او زما د ښځې نه د قیامت په ورځ دا لیاقت په ما کې پیدا کوي چې ما د الله عرش ته وخیږي. زما د دې بچي نه عالم جوړئ، حافظ ته جوړئ، ناظر اخوان ته جوړئ. دا قیامت کې به ما الله را بلی. که زه د خپل زړه پر هر ویم وی دا به نه وی. زما هغه جان به حق دی، هغه مردار دی، او چې بل ځای کې والیزي نو هغه شهید دی. په دې فلسفه موږ پوه نه شو چې یو سړي غسل کړی دی، پاکې جامې یې اچولي دي، او دی د حضور علیه السلام حدیث وی، او د شلیدلی بدن کور ته لاړ شي، دی به د قیامت په ورځ په کومو جامو کې الله ته ودرېږي، په کومه ځمکه باندې کېږي. دا صرف مولا او طالب له ځمکه ګرمه ده، عالم له ځمکه ګرمه ده. کومه ځمکه وله ګرمه ده چې کومه ځمکه ما په لا اله الا الله محمد رسول الله حاصله کړې ده. اوس که دا خبره کوم ستاسو د ټولو تندي به تریو شي چې زما جومات زما په وینو سور دی، زما بالپن او پنسل دا زما په وینه سور دی، زما قرآن 2 ټوټې پروت دی، زما په وینه سور دی. زما هغه مشکات چې کې د حضور علیه السلام اقوال دي، زما او زما د دې پاک ماشوم په وینو سور دی. قیامت کې به زه الله له څه جواب ورکړم؟ بیا زما ژبه څنګه استعمالیږي، زما فیسبوک څنګه استعمالیږي، زما اجره څه شوه، زه په کومو سترګو به الله ته قیامت کې ودرېږم چې ما ستا شهادت ویلی او د دې پیغمبر شهادت مې کړی، چې د دې پیغمبر د وارث د هغه د شاګرد بدن ټوټې ټوټې پروت دی. نو که ما ته قیامت کې الله ووایي چې دا خو زما د دې پیغمبر احادیثو ته ناستو او تا بیا هم زما دا عالم ملامته کو، زما به د الله په دربار کې الله ته څه جواب؟ تاسو نه جواب غواړم مسلمانانو، څه حیثیت به نن صرف زما تعلیمي ادارې زما په نوجوان باندې سری دي. که سکول دی په هغې کې زه تا سره جاړم، خو که زما مدرسه کې وشي نو بیا زه ځان له جاړم. نو زه په دې اسلام او په دې ریاست مدینه نه پوهېږم چې دا کم اسلام دی او کم ریاست مدینه دی. په دې زما دماغ نه خلاصېږي. ستا بازار کې دا هم زما بازار دی، دغه زما سکول دی، هغه زما منډۍ ده، دغه زما جنازګاه ده چې کله پکې دماکه وشي نو زه تا سره جاړم. او که نن زما ستا دا بچی په دې سپینو جامو کې زما سره په وینو کې لت پت پروتي، نو بیا وایي دا مړ دی او مولیان به غږ نه کوي. ګورئ بیا چا نوټس چا وکړه اظهار یکجهتي د دې عالم د دې حافظ سره او د دې قرآن سره چا وکړه اظهار یکجهتي؟ چا تعزیت وکړو؟ که یو شرابي یو زانی هغه د اسلام په یو عقیده باندې یو مسلمان مردار کی نور سره ویلی مسلمان بدو د پنجاب گورنر سره وشو او که ونه شوه څه وکړل د قادري سره د کم ځای نه اګزاري اور چا پې څونه بیانونه وکړل. پرون زما عالم زما اسنا د ټولو پیغمبرانو وارث د حضور علیه السلام حدیث وی او داغه په مخ کې داغه شاګردان ټوټې ټوټې شو